د امجد صاحب او د ارشد خان دا ویډیو دا ارشد خان د زه یو ریکویسټ او درخواست کوم چې ګور ته ډېر ذمهوار انسان یې ذمهوار کسې لږ د ویډیو تحقیق کوه. د دې نه مخکې تا زما ویډیو راغستې وه بلا تحقیقه دې خبره کړې وه او د هغې سره سره بعضې ویډیوګانې زه داسې تاسو وینم چې تاسو لږ تحقیق نه کوئ یعنې د هغه تړ پاټۍ نه تپوس نه کوئ او تاسو کیمره آن کوئ او عموما چې کم کس عروج ته ورسي بیا تاسو د هغې ویډیو رالی نو مهرباني وکړه که د خبرو کې زما څه کمی زه تاسو ته معذرت غواړم خو کم سے کم تحقیق کوه. امجد صاحب ته به دې رنګ کړی وی چې امجد به داسې خبره ده دا څنګه ده په دې ما پوی کا نو ډایرکټ کیمران کول او بیا ذمهوار کس د بل کس نه تپوس نه کول دا خو شریعت هم خلاف دي. تاسو امجد به ووایئ چې دا څه وایي امجد تاسو د امجد ویډیو وګورئ چې دی وایي څه دا څه وجه شوې وه پیسې پې په بل تقسیم کړي دي خپل نوم یې پې کړی دی. دغه رومي ویډیو کړی دی د دغه ثانیه ماشومې سره په ویډیو کال یې خبرې کړي د هغې نه بیا ریکارډینګ کړی دی او هغې بیا اپلوډ کړی دی. مطلب یې دا چې امجد راغلی دی او دغه خپلو نمبرو دپاره په دې جینۍ باندې په دې ماشومې باندې پیسې تقسیم کړي دي. بیا وروستو هېڅ قسمه تپوس نه دی کړی د دې ماشومې او هغې ورته دا ویلي دي چې زما نمبر بیا نه اوچتوي. دغه زما ویډیو که تاسو په غور وګورئ نو په دغه ویډیو کې ورته ما لومبی دا شرط ایښی و چې کوم کسان راځي د ثانیه نه ویډیو کوي ټیک شو د دې لپاره به کوي چې ستا به څه ضرورت وي که نه چې هغه پوره شي ته دا ځکه کیمرې ته را مخامخ کړې ټیک شو د ثانیه چې څه ضرورت وي که د دې سبق تعلیم د دې نور څه یا دا رور راغلی درته ناست دی ټیک شو شرط به پکې صرف دغه چې دا خور به زما بار بلکل نه وي بالکل به نه نن به وځي نن به ورسره دا روزي د دې چې کوم ارمان دی هغه ارمان زه پوره کوم چې دا په خپلو لاسو پیسې تقسیم کړي په د غریبانانو باندې چې د دې ماشومې زموږ د دې خور به زه د هر یو شي ذمهوار یم خو په شرط د دې چې دا په میډیا باندې نه راولي دا به د کیمرو مخامخ نه راولي. د هغې نه پس خو هغه د هغې پلار چې کوم دی دغې ماشومې نه ټیک ټاکره جوړه کړه چې یو انسان ضرورتمند دي که نه هغه ته یو انسان ومني چې زه ستا د ټول هر څه ذمهوار یم د الله نه بعد نو هغوی په هغې لږه باندې صبر کوي او که نه د هغې نه بعد هم هغوی بیا ویډیوګانې کوي زموږ دا ارمان دی زموږ دا ارمان دی زموږ دا ارمان دی او هر طرف ته هغه په ویډیو کې بیا ورته خپل آی ډي جوړه کړه د ټیک ټاک او د فیسبوک د دې دپاره چې ته تکړه شه ته نورې ویډیوګانې هم کوه نو بیا زما او د هغې بالکل نه کېده خبرې مو ورسره شوي دي والد صاحب سره مې ورله خبرې شوي دي او په دې طریقه مې ورته ویلي چې ما تاسو ته ویلي چې زه به د دې خور ذمهوار یم خو په شرط د دې چې دا به تاسو د میډیا نه او د کیمرو نه لرې ساتئ که نه ته دې باندې بار بار ویډیوګانې کوې که ته په دې باندې بار بار چې کوم دی دا د کیمرې مخامخ راولي نو بیا چې تاسو زما خبره نه شئ پوره کولی نو بیا خو تاسو مطلب چې دومره ډېرې ویډیوګانې کوئ تاسو سره خو به د خدای بلا خلک مدد کوي نو چې د خدای بلا خلک تاسو سره مدد کوي نو بیا ولې نه زه ما